السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تبلیغ شپږ نمبر د پښتو ژبه کې موږ بیانولې. لومبه نمبر موږ ویلو کلمه طیبه ایمان. اوس دویم نمبر د منځ الله تعالی ارشاد دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. ترجمه بشک منځ بنده د بے حیاي او خرابو کارونو نه بچ کوي. حدیث شریف کې راغلی دی چې شیطان د مسلمان نه تر هغه وخت پورې یریږي تر کومه چې هغه د مانځه پابند وي او ښه طریقې سره یې ادا کوي، ولې چې د ویرې په وجه د هغه زیات وس نه رسي. لیکن چې کله هغه مونځ ضایع کوي نو د هغه وس پرې بر کیږي او د هغه کس د ګمراه کولو خواهش نور هم زیاتیږي او بیا یې په ډیرو هلاکونکو او غټو غټو ګناهونو اخته کوي. په قیامت کې به د ټولو نه مخکې د منځ حساب کیږي. که چېرې هغه ښه او پوره وختو نو باقي اعمال به یې پوره وخیږي او که هغه خراب و نو باقي اعمال به یې هم خراب وخیږي او که هغه خراب و نو باقي اعمال به یې هم خراب وخیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په زمانه کې تمام حاکمانو ته یو پیغام ولیږلو چې د ټولو نه عظیم الشان څیز زما په نزد منځ دی. کوم کس چې د دې حفاظت او اهتمام کوي هغه به د دین نورو اجزاو اهتمام هم کولی شي او څوک چې دا ضایع کوي هغه به د دین نور اجزا هم زیات بربادوي. منځ د دین ستنده منځ د مومن معراج دی. منځ افضل جهاد دی. منځ د جنت کنجي ده. دا منګورو چې یو عامه تاله بغیر د چابۍ نه نه کولاویږي نو د جنت تاله به څنګه بغیر د چابۍ نه کولاو شي. د جنت د تالې چابي منځ دی. نو زمارونو زمونږ منځونه دې هم خشوع حضور واله جوړ شي. داسې منځونه چې څنګه د صحابه اکرامو منځونه وو دې دپاره د هغې ښه زده کړه ده. دې پسې د دریم نمبر علم و ذکر هغې پورې انتظار وکړئ. جزاکم الله خیره. السلام علیکم.